یونس علیہ الصلوۃ والسلام چې ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر و. داغه قوم باندې چې څو وخت کې الله اراده وکړه د عذاب راتلو، نو یونس علیہ السلام ته خدای پاک ویلې چې ته یو طرف ته شه. د قوم د پاره ما فیصله د عذاب وکړه، دوی باندې عذاب راځي او ته یو طرف ته شه. نو یونس علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه تینا غرونو ته لاړو، چې غرونو ته لاړو نو د قوم چې څو وخت کې آثار د اسمان ولید، نو پوه شو چې دا د یونس علیہ السلام خبره چې و دا خو رښتیا وه او والله چې عذاب را روان دی. نو ټول قوم را ټول شو او د کلی نه بار یو ډاګې ته ووته او ټول خدای ته سر بسجود شو چې یا الله مونږ ستا د پیغمبر نافرمانی کړې ده، خدای معافي غواړو، مونږ معاف کا. اراغله عذاب ته نه واپس لاړو. چې عذاب ته واپس لاړو قوم خو الله ته رجوع شو، بس صحیح خلق شو. یونس علیہ السلام چې څو وخت کې راغی هغه دا خیال کړو چې بس قوم د قوم به تباه شوي. چا ورته لاره کې وي چې هغه باندې خو عذاب راغلی او خو هغه عذاب ته واپس لاړو، قوم تباه نشو. یونس علیہ السلام دغه وخت کې دا خیال وکړ چې که زه اوس دې قوم ته لاړ شم نو زما تکذیب به وکړي، دوی به دا ووایي چې تا مونږ ته دروغ ویلي وو، مونږ باندې خو عذاب رانغی. دغه وخت کې یونس علیہ السلام د الله د حکم انتظار ونه کړ چې اوس ما ته څه حکم کیږي چې داسې لاړ شه او که داسې لاړ شه. نو دی روان شو مخ په دریاب باندې او خیال یې وکړ چې د دې دریاب نه هغه غاړه به لاړ شم او هلته به وخت تېروم. کشتۍ کې چې سور شو کشتۍ روانه شو چې د دریاب منځ ته ورسېده نو کشتۍ ونښته. چې ونښته اوس نه مخکې ځي او نه رستو ځي. مانګیان دي د کشتۍ چې کوششونه کوي چې اوس څه چلو کو. आवाज وشو چې په دې کشتۍ کې د مالک نه څوک باغی را تښتېدلی دی. نو دا کشتۍ به تر هغې نه روانېږي چې تر څو پورې هغه باغي تاسو دې سیند ته نه یې غورځولی. کشتۍ والا اریان دي چې څه چلو کوس. دې کشتۍ کې خو یو سړی هم داسې نه دی چې هغه د مالک نه باغی وي، د شان او شوکت نه یوم، او بیا د پیغمبر خو ډېر لوی مقام وي، ډېر لوی شان او شوکت وي،
باغی چرته دا خیال کې دی شو چې دا به د مالک نه باغی. یو تا ګوري بل تا ګوري بل تا ګوري. یونس علیہ السلام ورته فرمایل چې باغی زېما ما وغورځوي د دریاب ته نو الا بدا کشته روانيږي کینی نه رواني. اغي ورته وی چې ستاد شان او شوکت نه دانه معلومیږي چې ته باغی. یونس علیہ السلام ورته فرمایل چې خدای قسم کا زم نیم لړا کړي چې ترغه پوره دا کشته روانه نشي. ډېر وخت پکې تیر شو. کشته کې نور دنیا چې څومره ناسته دا غم مجبوره شوه. مانګیانم مجبور شو. یونس علیہ السلام یونی وو دریاب ته وغورځول. او چې وی غورځولو دې مقام کې الله د دریاب یو نهنګ ته حکم کړو چې دې کشته نه سړی را وغورځيږي ته تیر کا. اغه نهنګ لوی مېد دریاب ورته ولاړو چې څنګه دې ورغورځولو هغه ونی و خلک او بس تیرې. نهنګ ته حکم وشو چې دا هضم نکي ما دا ستا خېټه د پاره قیدخانه جوړه کړې ده. دې بستا په دې خېټه کې قیدی. تاسو خیال راکړئ. سلويخت ورځې یونس علیہ السلام چې هغه د مئی په خېټه کې قید. دا وخت کې الله ته التجا وکړه چې بار الہ دې زنه د وتو صورت بچي اوزم بچنګا. نو الله ورته وظیفه وخودا چې زما د گرفت او د پکړ نه چې نجات غواړي نو د مئی په دې خېټه کې دا وظیفه شروع کا. چې لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. لا اله الا انت اے خدا بل څوک نشته مگر هم ته. سبحانك پاکی دا تعالی را. انی کنت من الظالمین خدای ما پزان زیاته کړي دي چې ما ستاد یو حکم انتظار نه دی کړی. عزیزانو سلويخت ورځې یونس علیہ السلام د مئی په خېټه کې دا وظیفه کوله. یونس علیہ السلام پیغمبر دی. صرف قوم تلانړو او مخ په دریاب روان شو او د الله د حکم انتظار یې ونکړ. نو الله د کشتۍ نه مئی لاندې وغورځولو مئی تیر کړو او سلويخت ورځې خدای د مئی په خېټه کې قید کړو او ورته وی چې دې خېټه کې به ته قیدې تا زما د حکم انتظار ولې ونکړ.
ولی نو د کب په خېټه کې په دریاب کې 40 ورځې یونس علیہ السلام غوندې پیغمبر قید کړو. زمون ټول عمر د خدای د حکم دین انتظار خو څه کې تی باغیان یو چې مونږ بس څومره کروڑونه اربونه کاله په جهنم کې کې. نو وظیفه ورته خدای د مئی په خېټه کې وخودا چې په تیارو کې خو پروتي او وظیفه وکړه چې نجات درته وشي. لا اله الا انت سبحانك، خدای تا نه بغیر بل څوک نشته، ته پاکه. انی کنت من الظالمین، خدای ما په ځان زیاته کړي چې ستا د حکم انتظار مې نه دی کړی، معافي غواړم. نو 40 ورځې پس مئی ته حکم وشو چې ورشه اوسې د دریاب په غاړه الټی کا. نو راوړو د دریاب په غاړه الټی کو او د کدو بوټي ته حکم وشو چې ورشه د کب په خېټه کې بدن کچا شوی دی، ته په ورشه بوټي سورې جوړ کا چې دا بدن مچان پکې دي. یونس باندې سړی سره دا چل